أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سورة يوسف ابتدا کې د قرآن کریم عظمت، صداقت د قرآن کریم، اثبات د رسالتو، بیا واقعہ د یوسف علیہ السلام فل پلار تا د خوب بیانول، دا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تا د خوب تعبیر او ورسرا طریقہ کار دا تذکرہ وکړه. دې زینا تذکرہ د دې کوي چې د یوسف علیہ السلام د رونو د طرفنا په امتحاناتو کې پریوتو. یوسف علیہ السلام په باره کې دام تذکرہ کوي چې په دې کې نخې دي، عبرت ته پکې، په دې کې سوچې تپوس کوونکي دي، تحقیق کوونکي داغې د پاره پکې جواب دی. یوسف علیہ السلام د رونو پزرونو کې خبره راغله دا یوسف علیہ السلام زمونږه پلار ته زمونږ نه زیات محبوب دی. حال دا چې کارونه منګه کو، سختی منګه برداشت کو، کله چې د مینې د محبت زیراشي نو دل ورکي. یوسف علیہ السلام ویدل د مخینا لري کول غواړي چې موږ ته د پلار مخه وزګار شي، نو د پلار نظر با بیا په موږ باندې دی ځان لا مشوره وکړه، چا پکې یو رائے پیش کړه، چا بلا یو تن پکې او مشر هغه وجنه یما هو یو کوهی ته چته ورځوي، سو قافله والا براشي اوچت به کی ولې قتل کول دا هډیر غټ جرم دی، غټ ګناه دی. دا بل گناہ داغی په نسبت باندې کم دی. داغی دا پاره سے چل جوړ کو، پلار تراغلو چې دې موږ سره سبا ولېګا چې خامخا حالات ویني او بسریږي، منډه تړلې بووي، لوبې موبې بو کی. یعقوب علیہ السلام جواب وکړو چې دغه تاسو بوزي نزاب په دې باندې ما خپکې دا خبره چې ناسینا د چرتا یو شرم خوخري، تاسو به دنه خبره دا غي خبره کوي. خیر او شو داسې چې بویتو پلار راضی کو، سواله بوتو او کمیسه ته بیا وستل او کوهی ته غرزول او بیا پلار تراغلی پجړه باندې هم کار او هم کوکار داغه خبره کوي. بیا د پلار ته خبرم کوي چې پاغي باندې پلار خوشاله دو
د فضل خبرو د لوبو خبره نه کوي بلکې د سباق خبره کوي د منډو تړلو خبره کوي چې پاغي کې ورزش ته پاغي کې د جهاد د پاره تیاری ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو سباق کوي منډي وهي یو بل سره مقابله پدې کې کوي داغه تذکره ورسره کوي او هغه کمیس چې کم دی وړو دا کم چې دی د یوسف علی السلام نو وستلو هغه په چرتا وینا وا د دروغو هغه کې لطپت کړل راوړې ده داغه تذکره کوي بیا قافله راغله قافله خپل بوکا کتا کویتا غرزولا پاغه پوری یوسف علی السلام خطه و او یوسف علی السلام برای راخی جول داغه تذکره کوي نو ور سره دا خبره هم کوي چې یوسف علی السلام چې کله راوخه جاو نو د مال د تجارت وګڼو چې دا خو بمنګلا فائدہ راکی داغه تذکره کوي پټی کو او بیا بوتو او خرسی کو په حرامو پیسو باندې په حرام مال باندې حرامي پیسې په واغسته داغه تذکره کوي په منځ کې نفي د شرف تصرفم کوي په منځ کې دا خبرم کوي چې یعقوب علیہ السلام ته د دې خلکو د چلول داغه پتهونه لګیدا د غیب علم ورسره نو لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين یقینا نشته یوسف علیہ السلام په بارکی او داغه درونو بارکی نخی دی للسائلین د پاره د سوال کوونکو پدې کې داغه د پاره جواب ده پای کې دا تحقیق کوونکو د پاره جواب ده پدې کې یو غټ تاریخ ده تذکرہ دا شی وا چې یوسف علیہ السلام په وجبانه داخلك بني اسرائیل مصر تراغلی اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه کله چې وی دیرونو د یوسف علی السلام چې خامخا یوسف علی السلام واخوه ورور د احب الى ابينا زیات محبوب دی زمنګ پلار ته زمنګ نا ونحن عصبه موږ یو مضبوط جماعت یو غټ ډله یو ولې لس کسان دا اوس کم خلق نه ده دا غزان له یو لخر ده نو یې زمونږه پلار د سره مینا کوي د رور سره مینا کوي ابن یامین سره حال دا چې موږ مضبوط جماعت یو کارونه موږ کوو سخت وخت موږ تیرو کار روزگار موږ کوو اغي اصل کې یو خبر دامي دا یو فطرت هم ده کم چې کشرین دا سره د مور پلار مینه زیاتې عام طور باندې د غسی ان ابانا لفی ضلال مبین یقین زمغه پلار د خامخا په سادهګۍ ښکار کی زمغه پلار ښکار سادهګۍ کې ده دا نه چې ضلال مبین گمراهی کې ده کپلار د گمراه وي نو پیغمبر ده پیغمبر د گمراه وي په خپل گمراهی هغه نه ضلال په غنو مانو باندې راضی نو کلا ما دې معنا باندې راضی سادهګۍ توي چې د دنیا پدې کرتوتونو باندې نه پويږي سګي دار چا خوشامده کې پزړه کې نه یو په ظاهر کې کوي نو دا دې خبره باندې یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نه پويږي چې دغلا پالیسی کوي خبره دی یو دی بل کوي نه دغلا پالیسی نشتی یو خبره ده ورکه ده دا واړ دی د دې سره زمان مینا محبت ده دی باندې سختي مراولي دی سره خو کوي ان ابانا لفی ظلال مبین دی دا وی چې من دا پلار زمنګ خوشامد وکي اقتلوا یوسف نو دی خلکو دی رونو د یوسف علی السلام د یوسف علی السلام د ابن یامین د دین علاوه دا لس کسان دي
دی ځان له سوچ کوي فکر کوي ځان له لګیا دی مشورې کوي جرګې کوي ځان له لګیا دی څه مکرونه کوي څه تدبیرونه کوي څه چل ول کوي نو اقتلوا یوسف قتل کوي دی یوسف علیہ السلام لرا او اطرحوه ارضا یا اغرزوی دلرا یویز مکتا یخلو لکم وجه ابیکم خالی بشی تاسو تا مخا د پلار خپل د خپل پلار مخ به تاسو ته وزګار شي د خپل پلار مخ به تاسو ته وزګار شي نو تاسو باغ ته نږدې شئ او تاسو مخامخ شئ وتكونوا من بعد قوما صالحين او شی به تاسو رستو دینا قوم صالحان صالح قوم وګرځي بیا په توبه وباسي اول قتل کوي یا د دې زنه وېسه او بل ځای لري ځای کې چې ته پرې دی بل اسمګې ده بوزي نستاسو تبا د پلار مخوزګار شي دا اولنې اقتلوا دا هم ګناه ده او ترحو دام ګناه ده ورکه واخلې وېسه بوزي اول یې په شړ بیابان کې پرې دی بوزي دې جنا په بل ځای په خار کې پرې دی دې جنا واخلې وېسه بوزي او خاریه ته بوزي حالت کې پرې دی پټ شته دی وګرځي چرته لاړ دیوتی پټ شي راغله وېتی اوبه حالت پرې خو دی نو دا ځاله ګناه دی جرم دی وتكونوا من بعد قوما صالحين او شی بتا سرست دینا قوم صالحان قال قائل منهم نو وی یو انکی د دینا بازی وی دا مشرو د نوم یهودا وی وی د بګه دا مشوره ورکړه چې لا تقتلوا یوسف وجنیما یوسف علیہ السلام وجنیما او رور ده رور سو وجنی تاسو نقل ارګین خامخالر کوي نو القو فی غیابت الجب اور زوی دلرا پتیرو د کوی کې یو شړکو هي پای کې اور زوی خلکو ته پته نه لګي شړک کیسه دی نشړ کو ہے بھائی هغه ته به وزینا سب قافله براشي هغه ته پته نه چې وبو بکشته کنه ناغه به راو باسي ځان لوي بو بيزي لا تقتلوا يوسف موجنا يوسف عليه السلام لرا والقوا في غيابه الجب غرس ويدرا پتی رود کوئی کے يلتقطه بعض السياره وجد بکی دلرا بعض قافله والا ان کنتم فاعلين کی تاسو سکون کی کتاسو خامخا د خپل پلار مخ ځان ته وزګارول غواړي د مخینه لري کول غواړي نو داسي وکي کوئی ته ورزوي قالوا يا ابانا راغلا وس چلول جوړي مکرونه جوړي دا مکرونه چلول دي قالوا يا ابانا نو دی وې زمغه پلار مالک لا تمنا علی یوسف سشوی تعالی چې ته اعتماد نه کې موږ باندې زمغه اعتماد نه کې د یوسف علی السلام په باره کې موږ ته یقین نه کې اعتماد نه کې باور او ورسره نه کې وینا له لحافظون یقینا موږ یو خامخا د خیر خوا موږ د زموږ روړ دی موږ د خیر خوا یو موږ د بد نه غواړو دا دروغ خبرې کوي ډېر خلک داسي ظاهر کې به یو سو یو ولته کې به کوي بل سو حسین رضی الله تعالی عنہ بارکیم الدغه کم کوفه خلک چې واغته خطون راولېګل آی کې ظاهر کې یو سو باطن کې پټ پټ مای بل سو غداری وسره وکړه وإنا له لناصحون یقین موږ یو خامخا د خیر خوا ظاهر کې وای موږ خیر خوا یو پټ وزیل ریبي ارسلهما غدن اولګه دلرا ماس موږ سره سبا يرتانو دے بو سریگے و یلابو لو بی بو کی منگا وضو باہر تو بوضو سپر لے دے کر نوال دے بعضی سیزون شیوی دی بعضی میوے را رسیدل لی کروڑی مروڑی دیو سے بل سی رسیدون یہ پدے عام طور بائیں پدے باہر پدے پٹو کے یا خود ساخت خود روب بوٹی اگر آخی جی آئے کی دغی منظر دے پکی توت دے پکی دا راخی جی دغسی
نو دا قدرتی شوي دي چا نال کړي نه نو هغه خلک هغه اجازت ته خوړی شي او چې د بل چا د پټو نقصان نه کیږي پکې نو ارسلو معنا غدا ویلېږي موږ سره سبا يرتا نو وبصريږي ويلعب لوبي بوكي وإنا له لحافظون يقين موږ خامخا د خیر خوا د حفاظت کوونکی موږ مخامخا د حفاظت کوو چرته راتاو نشي چرته څوک ته نقصان نه رسي موږ به حفاظت کوو کنه قال نو يعقوب عليه السلام اني لا يحزنني یقینا غم جن کې مال ران تذهبوا به چې بوتل د ستاسو دلرا بوتل واخاف ياكله الذئب يرغم زد دینا چې بخوري دلرا شرمخ زه يرغم واخاف ياكله الذئب يرغم ز داسنا چې اخري د خوراک د شرمخ چرتا شرمخ بده اخري وان تمانو غافلون او تاسو به ددنا غفلت کوونکی ددنا نا خبره تاسو بچتا په یو ځای کې یو پته به تنونه لګي او دې بچتا یو شرمخ بي عذاب کې وې دا الف لام جې دا ذهني دي الف لام قسمونه کله جنسی کله استغراقی کله عهدی او کله خارجی کله ذهنی کله خارجی نو دا عهدی ذهنی عهدی خارجی نو عهدی ذهنی چې دی نو هغه د نکیرې په معنا باندې نو دلته عذاب خاص هغه عذاب نه دی مراد بلکې کې دی شي چې یو انسان د لپاره شرمخ شي دام کې دی شي عذاب وانتم عنه غافلون او تاسو به دنا نا خبره قالوا لنا كلو زيبو دیوتوي کچره او خور دل راي یو شرمخ ونحن عصبا منغيو مضبوط جماعت دغه کم شرمخ چې ته یادې دغه شرمخ خارجي شي کلا نکو او خور دل را شرمخ ونحن عصبا او منګه مضبوط جماعت یو ان عز الله خاسرون یقین منګ به په دغه وخت تاوانیانو نه منګ ډېر تاوانیان خلک منګ ډېر بیکار خلک یو ولې منګ لس کسان یو او دې زمنګ شرم خوري ولما ذهبوا به کله چې بوتو دې رونو اغلرا واجمعوا يجعلوا في غيابه الجب او راجم شودي په دې باندې چې ورځي در را پتی رود کوی کې یو شړ کوی کې ور ورځي راجم شو واوحینا الیه وی نو دی به راجم شو نو لسو کسانو د یو کله کی آل دګیا وړ کې هم ده کشر ده نو چا به دا یو لاس نه نیولې چا به بل لاس نه نیولې چا به خپل نیولې چا به ملا نه نیولې چا به سر نیولې چا به کمیس وستلې چا به واله ټکولې چا به دم کاو کړې يرولې وی واو حینا الیه منګه زړه کې واچول دته الهام کو ارهاس تو کلوي پیغمبري آیت مخ کې د پیغمبري نه مخ کې پزړه کې چې کوم خبر راضي الله طرف نه راضي آته ارهاس وي واو حینا الیه نو منګه وه وکړه غتا منګه پزړه کې واچول غتا لا تنبئنهم بامرهم هذا چې خامخا خبر بور کې تدلیل را د دې کار وهم لا يشعرون دي بشعور نه لري داسي وخت براشي تبو ته وای تاسو هغه نه ایسو از چې کوئی ورزولم اټول راځم شي ما باندې وجاءوا اباهم عائشہ يبكون دا کار یو کو کمی سي ته وېستو بیا دا وخت کې ذکرم ما خامه ده ما ذکره ما خامه ما سوتن ده راغل وجاءوا اباهم عائشہ يبكون راغل پل پلارتا ما خامی کې ما سوتنی کې يبكون جړلې جاړي وس چې وسم جاړي لګیا دي ویر کوي ویرګر خلق دي کنه
لګیا دي یا حسن زوت یا حسین یا علی الفاظ وی دا خلق دی هم کار هم کوکار وی وجاو اباهم عشاء یبکون راغلو خپل پلار تا ما خامی ماستنی کې یبکون جړلې قالو نو دی وی ابانا از منګ پلار انا ذهبنا نستبقو یقینا منګه تلو منګه سباق کاو منګه یو بل نمخ کې کېدو منګه یو بل منګه منډي وهاله وترکنا یوسف عند متاعنا امنګه پرې خو دو یوسف علی السلام لنا عند متاعنا د خپل سامان سره کله چې خلق منډي وای نو کله کله داسي صادری وسري یو سبل سیاتی سامان نو وسري جیبونو کې سسیدونای عام کی دي بعض وخت کې پیزارم داسي شغال تګي کی دي نو بعض وخت کې خیال بخبي خلق منډي وای کله داسي د منډي لپاره جدا پیزار یا پخپو کی لوب لپاره جدا پیزاری هغه چې عام طور باندې ځان سره سيزونه وړي کنه ندیم هغه زوتی هغه لبا هغه کار زوتی چې پلار په خوشاله شي هغه باندې ملامت یې نه کی کدا اوسې دوی چې موږ تلی والده دا کار یو کاو بیا به سه به دا تاسو تلوي نه د تلوي کرکټ ل تلوي ها کرکټ وای کوړه کرکټ وای نو تاسو دغه شي ل تلوي نا دا سیدونه نه بلکې منګه تریو دې د پاره چې منګه دې لوبي وکړو منګه دې سباق وکړو د جهاد د پاره تیارې دی وکړو دا ورزش ته دا دی وکړو ټیک دا نور ورزش نور لوبي دي کله چې پکې حرام کارونه نه جایز دي هغه اره والله بدا فوټبال له کو والیبال له کو کرکټ ته قبل له دا نور لوبي دي هاکی دا نور لوبي دي پای کې ورزش کول کېږي ورزش پکې جایز دی خو چې دا د شریعت د اصول مطابق یو پای کې زموږ داخله چې نسکی دی جواری کوي ټیمانی دعا کله ټورنمنت دی جوړ کې ګڼ ټیمان راځم شي هغه زر روپے ور کوي زر روپے بټول راځم کی بیا چې څوک وګټي هغه لور کی دا حرام دی سود دی دا جواری دا ناروا کسب کوي دا دا لوبي دی کوي او دا شرطونه مرتونه نه پکې نه دارنګ د لباس په تور باندې عورتونه ښکاریږي دی چړی اچولي جانګي اچولي پای کې عورت ښکاریږي دارنګ دی دا مانزه خیال بګی نه ساتي کم د دین او د شریعت د اصول مطابق نو کوه خیر نه کول شي دغه لوبه لیکن جواری په کې نه د مانزه خیال و پکی مز قضا کېدل و پکی نه دانګه غلط الفاظ و پکی نه مینا محبت باندې خلک لوبي کین مینا محبت باندې کی آلګه چې له اوشي بیا یو بل ته کنسل کړي نو سباق دې منډي وهلني کوي خیر وترکنا یوسف عند متاعنا پر خو دې موږ یوسف علی السلام خپل سامان صرف اکله زیب نو خور دل شرم وما انت بمؤمن لنا او نه ته په موږ باندې یقین کوونکې ولو كنا صادقین اگر چې موږ یو رښتونی او موږ رښتیا وایو ته موږ هیڅ یقین نه کې دا کله دا کم سړی چې په وای غلی دغل پګیره باندې خسته وي نه بازار باندې اسی ګمانی دي ناغه ته سویل نه دي ولې لګیا خپل صفائی بیان نه چر پکې شه ده کنه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميص بدم كذب راتل لوګړو دی په قمیص دا باندې بدم كذب پداسي وینه باندې چاغه د دروغ وا
بدمین ذی کذبین دروغ پکې ویلې شي د دروغ وینه جوړ کړې شي دا دروغ رنگونه پوری کړې شي وي دي قال بل سولت لكم انفسكم امرا یعقوب علیہ السلام ته بلکې ډولې کړلې تاسو نفسونو سکار ولې یعقوب علیہ السلام کله دې نور خبرونه خبر خونو غیب علم سره نو لیکن شرم اخراجی او یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دی خوري ادي ماتي او کمیس دی روغ باسي کمیس باندې داغه دی راغلی دغه معمولی سپیشلی باندې راشي جامې دی سری کړي غاری واری کړي وي او د یوسف علیہ السلام کمیس روغ دی چې د ګوري کمیس روغ موړته او وینا په لګید الله یوسف علیہ السلام دی ورل عجیب کار بیا خدام کی کنه اډو کې خو هغه شي خوړای نه اډو کې څه شو په دې باندې څومره چې ګوتې پسې وروړې کنه خبر ورانی باز خبر یی داسي آی بس ډېر ګوتې باندې وروړې ډېر ګوتې پسې وروړې نو بیا کور خرابي بازي زنانو سلام سره حساب کتاب شروع کی دا څنګه آیا زما استاد ور نه کیږي اور ورانه ډیرو سيزونو پسې ګوتې ونه وروړي یعقوب علیہ السلام ته بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې ډول کړل تاسو نفسونو سکان فصبر جمیل زما پارا لایق دے بہتر صبر فصبر جمیل نو صبر خیستا زما پارا لائق دے واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ امداد کون کے دے پاس مائی تاسو کم صفتون جوڑوئی اور پسی خبر راضی بدے کہ قافلہ راغلا داغی تذکرہ کی الف لام را تلک آیات الكتاب المبین آیاتون دا کتاب کارا انا انزلناه قرآن عربی یقین نازل کرلے منگا دیل را قرآن عربی جبکی لعلکم تاقلون دا پاری دیشی تاس دا عقل نکار والی نحنو نقص علیک احسن القصصی منگا بیانو پتاوانے بہتر دا بیانو نبی ما وحینا الیک پسوب دا چی وحی کرلا منگا تا دا قرآن وین کنت من قبلی لمن الغافلین کنیوی تمخ یہ دینا خامخا دنا خبرنا اس قال یوسف لابی یقیناً توی دینا مخ یہ دنا خبرنا اس قال یوسف لابی کلچ بھی یوسف علیہ السلام قل پلارتر یا بتی ابا جانی نی رائیتو 11 کوکبا یقیناً اینا مزا یول سستول لرا والشمس والقمران ورسپو می رائیتوم لی ساجدین اینا مدی لرا چدی ما تسجد کئی قال یا بنیا یعقوب علیہ السلام تے بچیا لا تخصص رویا کالا اخوتک ما بیانو دا خپل خوف دی په خپل رونو باندې فیکیدو لکه کیدا کنه چلول بو کی دستا پاره چلول کول ان شیطان الانسان عدو مبین یقین شیطان د انسان لپاره دشمن کارا وکذالک یجتبیک ربک ويعلمک من تاویل الاحاديث دارنګ ورکی به تعالی استعار او تعلیم بدر کی تعبیر د خوبونو یا د مسلې توحید ويتم نعمته علیک پورا کی خپل نعمت پتا باندې والا علی یعقوب علی یعقوب باندې کما تم علی ابوای کله څنګه چې پورا کړل خپل نعمت علی ابوای کې ست پلاس تا په پلان کې باندې من قبل دین مکی ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان ربک علیم حکیم یقین رب استاد په حکمت والا لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین یقینا نشته یوسف علیہ السلام مبارک او دا درونو مبارک نخید پار سوال کوونکو اس قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه کله چې وی رونو د یوسف علی السلام چې خامخا یوسف علی السلام اور دا زیات محبوب دی زیات خوخ دی زمونږه پلار ته زمونږه ونحن عصبه موږ یو مضبوط جماعت ان ابانا لفی ظلال مبین یقین موږ خامخ یقینا زمونږه پلار دی خامخا په سادهګۍ ښکار کی اقتلوا یوسف قتل کی یوسف علی السلام لراوی تر هو ارض یخلو لكم یا اوغرزوی دلرا یو اسمکی تا چې خالی بشی تاسو ته مخ د پلان خپل و تکونو من بعد قوم صالحین او شیبتا سرست دینا قوم صالحان قال قائل منهم نبی و انکی دینا لا تقتلوا یوسف موجن یوسف علیہ السلام لرا والقوا فی غیابت الجب اوغرزوی دلرا پتیرو د کوی کی التقدوا بعض سیارتین
او چت بگی درنا باز قافلے والا ان کنتم فاعلین کے تاسو کار کون کی قالوا یا ابانا دیوی اے زمانگا پلارا مالک لا تامنا لا یوسف سشوی تعالی چیتا یقین نکے منگ باید دا یوسف علیہ السلام پبارکی وینا لہونا لناسیحون یقین منگا خیام خامخا دا خیر خواہ ارسلہو مانا غدن ویلے گے زمان سرا سبا یرتا اوبسری گے ویلا بلوبی بو کی وینا لہو لحافظون یقین منگا خامخا دا حفاظت کون کی قال انہو لیحضرونی یوسف یعقوب علیہ السلام تو یقین غمجن کئی خامخا غمجن کئی مالران تذہبو بھی بوتل دو ستاسو ددو بوتلا انت زوجی تاسو بوزی دل روا خاف وزی یریگم پدیبانی یاکل حوزی بوچو بخری دل ریو شرمق وانتم عنه غافلون تاسو بیددنا نا خبرا قالون دیوت ویلینا کلو زیبو کوچری اخر دل ریو شرمق ونحن عصبا منگیو مضبوط جماعت انا ازلس خاسرون یقین منگ خامخا پدغ وقی بیو خامخا منگ تاوانیانونا فلما ذهبوا به کلچی بوتو دی اغلرا واجمعوا ان يجعلوه اور راجم شدی پدے بانے چ غرزید لرا فی غیابت الجب پکو تیرو د کوئی کے واوحینا الیہ زړکی واچول منګه دته دا خبر حالت نبی انهم بامرهم هذا چې خامخا خبر ورکه ته دی لرا بامرهم هذا دی پدې کاروانی وملا شنو دی بشور نه لري وجاءوا اباهم عشاء يبكون راغ دی خپل پلان تا ما خامی ماستنی کے اب کون جڑلیں قالوا یا ابانا ندی وتوے ابا جان ایز منگا پلارا انا بانا انا ذهبنا نستبق یقینا منگا تلیو منگا منڈی والے وترکنا یوسف عند متاعنا منگا پر خود یوسف علیہ السلام خپل سامان سرا فاکلو زیبون او خور در شرمخ وما انت بمؤمن لنا او نیتو یقین کہ ان کے منگ بانے ولو کننا صادقین اگر چیو مگر اشتنی وجاءوا على قميصه بدم كذب اور اغلا دی په کمیس رای وړ په کمیس دا باندې وینا د دروغو قال بل سورت لكم انفسكم امرا یعقوب علیہ السلام ته بلکہ ډولی کړه تاسو نفسونو سکار فصبر جمیل زما پار لایق دے بہتر صبر والله المستعان على ما تصفون الله امداد کوونکې په هغه سبانه چې تاسو کوم صفاتونه جوړوي الله رب عزت مولا قرآن و سنت بنا